بسم الله الرحمن الرحيم. كلمة طيبة لا إله إلا الله محمد رسول الله. د دې ډېر زیات فضیلتونه دي. څوک چې د دې ورد کوي، د دې ذکر کوي، هر وخت چې کوم دی دا په ژبه باندې جاري ساتي، الله جل جلاله دته به الله جل شانه ډېرې زیاتې فایدې او ثمرات د دې کلمې د ویلو او د ذکر کولو ورکي. کتابونه یو واقعه لیکي د کلمې طیبې په فضایلو کې چې یو ظالم جابر بادشاه و، په مسلمانانو باندې به ډېر ظلمونه کول، ډېر کینور و، کینه او حسد او بغض پکې و. یو ورځ نه یو ورځ وه چې دې ظالم په مسلمانانو باندې حمله وکړه، اسلامي ملک باندې حمله وکړه، خو د قدرت کار ته ګوره چې شکست ورته وشو. شکست ورته وشو، مسلمانانو جنگ وګټو او دی بیل. نو بعضې پکې مردار شو، بعضې پکې گرفتار شو. په هغه گرفتارو خلکو کې دی هم و دا بادشاه هم گرفتار شو. چې بادشاه گرفتار شو، خلقو ورته ډېر کارېدلي، یو ځنګل ته او یو شاړې ته یې بوت، هلته یې ورته اور بل او دیګ کې بند که، سر یې ورپسې بند که او هغه دیګ یې د اور د پاسه کېښوده. ویزه چې موږ راځو دی به پکوړه شوي. دی چې کله دیګ ته ورننوته او اور ورته بل شو، نو دی پوه شو چې د خلاصي لار مې نشته. نو خپلو بوتانو ته یې اوازونه شروع کړه، باطل معبودانو ته یې اوازونه شروع کړه. خو ده ته پته ولګېده چې دا خو څه کار نه ورکوي. نو اسلام یې راوړه، مسلمان شو، کلمې طیبې شروع کړه، لا اله الا الله، لا اله الا الله. د قدرت کار ته ګوره چې د کلمې طیبې په برکت باندې، د هغې د ذکر په فضیلت باندې او په وجه باندې الله جل جلاله په هغه ځای کې، په کوم ځای کې چې دا دیګ پروت و، اور بلو، الله پاک باران راولېږه. باران وشو، هغه اور مړ شو او خلق ختلي و په خپله مخه، دی خو په شاړه کې پروت. الله سیلی راولېږله، هغه دیګ چې کوم دی راوالوزه، هغه دیګ راورغړېده او د هغه کافرانو خلکو منځ ته راغی کم چې د قرآن نه او د اسلام نه منکر و. هغې چې د دیګ نه سر اوچت که، دی پکې پروت او کلمه وی. او داسې وخت کې خو چې په اور باندې پروت دی، نو داسې وخت کې بیا خلک ښه د یرې نه ښه ټیټ د زړه نه ذکر کوي. بهرحال هغې ورته وی داسې کیسه ده. ده ورته قیصه وکړه چې دقسې چلو شو، خپله واقعه یې ورته بیان کړله. هغه ټول کافران الله جل جلاله څه کړل؟ د ایمان په دولت باندې مشرف کړل. الله جل شانه ورته ایمان نصیب کړ.